بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. دا ویډیو زما د هغو خلکو دپاره دی چې کوم خلک د KPK نه تعلق لري، آیا طالبان یا د دو پلاران، خصوصي د دو پلاران دپاره زما یو پیغام دی او دا ویډیو د هغو دپاره جوړوم. خبره دلته کې دا دی چې یاره د پلاران غواړي چې یاره زمونږ بچی حافظ قرآن جوړ شي، خو دلته کې چې مونږ کله د دونه لږه قرباني غواړو، هغې قرباني د دو لږ شاته کېږي. هغه وجه دا دی چې یاره مونږ صحیح دا پوه کړی نه یي، نو ځکه د دې په وجه دو دا قرباني ورکول نه دریغ ورکوي او رستو کېږي. قرباني کمه دی. ګوره یو حافظ قرآن دپاره د دې حفظ دپاره ضروري چې کوم عمر دی، موضوع عمر د دې د 8 کالو نه ونیسه د 12 14 کالو دپاره د دې عمر موضوع دی. یو ماشوم کویل غواړي چې زه حافظ قرآن جوړ شم او هغه پوره ټیم نه ورکوي، نو دا ډېره ګرانه شي د دې استاد دپاره او د دې طالب دپاره. موږ څومره طالبان وکتل چې هغو دغه ترتیب باندې چلیږي چې یاره هغو سکول هم وایي ورسره مدرسه هم وایي، نو هغې ته ګرانه پیښه شي، منځ کې سپارې بیا کمزوري شي او بیا هغو د مدرسې نه متنفر شي. هغه بنیادي وجه دا وي چې یاره مونږ دلته توجه ورنه کړله چې د ماشوم باندې بوج دی. یو ماشوم 20 کیلو وزن وړلی شي، مونږ هغې باندې 40 کیلو وزن واچو. یو پلار دی هغه یو ټیم ډپټي کوي، دویم ټیم ډپټي مونږ شپې هم هغې ته ډپټي ورکړو، هغه په هفته وچلېږي، د هفتې نه بعد به هغه غریب بېخوبه شي، ډپټي به نه شي کولی، نه به د ورځې کولی شي، نه به د شپې ډپټي کولی شي. نو دغلته کې دا ماشوم چې دی اوس ماشوم د مدرسې سره سره سکول وایي د 15 سپارو پورې، زیات نه زیات 15 سپارو پورې، بس دا اینډ دی. هغه ماشوم صحیح چلېدلی شي. د هغې نه بعد سپارو تعداد زیات شي، سوا شي، دغه سپارې روزانه بیا سناول شي. چې کوم پلاران نه دي خبر، د هغو ته دا خبره کوم چې دا سپارې روزانه د ماشوم سناوي، سهار ټایم کې سناوي، ماسپښین بیا یادوي، بیا سهار سنوي، بیا ماسپښین یادوي. نو دغه سرکل پوره 2 کاله 2.5 کاله چلیږي، نو دې سره د دې قرآن مضبوطوالی راځي. که تاسو لیدلي چې کوم طالبانو د سکول سره سره مدرسه ویلي او قرآن یې حفظ کړی، هغه سبا ته بیا مصلي باندې مخکې ګټه راوو دپاره هغه ته ډېره ګرانه وي. بیا پلار هم شرمنده وي، استاد هم شرمنده وي، طالب خپل هم شرمنده وي. نو د شرمندې د بچ کېدو دپاره او د ماشوم د وخت ضایع کېدو د بچ کېدو دپاره چې د دې وخت ضایع نه شي، ضروري دا دی چې دغه پلار استاد سره کښېني، خپله ورته ووایي چې یاره استاد ستا څه ذهن دی؟ زما خو دا ذهن دی چې زه خپل بچی حافظ جوړ کړم. نو لحاظه ما خو داسې یو ویډیو اورېدلې وه، د ماشوم دپاره اوس سکول پرېښودل پکار دی، ته ووایه ما دا څه پکار دی. هغه استاد خو بیا که پوه یي او ته پته یي دغه مشکلات یې اوچت کړي، نو ته ووایي چې دا خو بلکل ښه خبره کړې ده. نو لحاظه تاسو په خپله باندې هغو استادانو ته ورشئ. که دا ویډیو زما استادانو ګوري نو هغه خپل پلارانو د بچو پلارانو سره خبرې وکړي، که طالبان یې وګوري هغه د خپل پلارانو سره خبره وکړي چې دغه سیسټم ته مونږ ته مشکلات دی. زما یو ملګری دی کوهاټ کې سبق پړوي، حافظ تاج محمد صاحب، هغې دغه مطلب بار بار ماته بیان کړله، بار بار. بلکې KPK خلک د اکثر شکایت کوي چې یاره والدین دلته والدین چې کوم دي هغه سکول طرف ته توجه ورکوي. بلکل ضروري دی، دې نه انکار نشته، خو خپل موقع ګوره، ماشوم عمر ته ګوره چې د ماشوم دی اوس حفظ عمر دی، دلته لکه دی بګړه شو بیا خو نه شي ویلی سبق. نو لحاظه ضروري دا دی چې تاسو خپل ماشومان که حافظول حافظ قرآن جوړېدل غواړئ چې دو حافظ قرآن شي، سبا ته راوکړي بهترین خورا او سناو کي. نو لحاظه 2 کاله تاسو سکول نه لږ سیټ ته کوئ. ها دلته یوه خبره کوم ستاسو دپاره چې تاسو هغه ماشوم سکول نه یو طرف ته کړلو، دې دپاره اوس مازدیګر تاسو نیمه ګنټه که ټوشن وګورئ نو دا به ډېره بهتره شي. نو د دې هغه سکول به څه نه څه ورسره روان وي، هغه تسلسل به نه خرابېږي او دی به انشاءالله بهترین حافظ قرآن جوړ شي. امید لرم چې تاسو به زما په خبرې باندې پوه شوي یئ او انشاءالله دې باندې به عمل هم کوئ او دا ستاسو د فایدې دپاره ده چې ستاسو ماشومان بهترین حافظ قرآن جوړ شي او سبا چې کله دوی به مصلې باندې ودرېږي ستاسو د سترګو یخوالی وي. بل ورځ دلته یو کارګزاري بیانوم، ما سره یو ماشوم پلار میلاو شو او ماشوم لا وړوکی دی، ما ته وایي چې زما زړه دا خواهش دی چې زما ماشوم ستا د لاسه حافظ قرآن جوړ شي او بیا به مصلې باندې قرآن واورئ، مونځ پړاو کړي او بس هغې نه بعد ما د مرګ راشي. دومره خواهشي پلارانو، نو لحاظه هغې دپاره دا لږه قرباني ضروري ده. امید لرم تاسو ته ویډیو
خلک یې دري او خپل ملګرو سره شیر کې د اجازت غواړم. خپل خیال ساتئ. خدای په امان.